ښه طریقه دا دی غټ څاروی والا اوه حصې دي پکې، که اوښ دی که غوا دی که میښه دی اوه حصې دي پکې، یوه د خپل ځان کا، یوه د کور والو کا، یوه د مور کا، یوه د پلار کا، څلور دی دا شوې. پنځمه حصه د نبی علیه السلام امت کا پکې، شپږمه حصه د نبی علیه السلام کا پکې، او اومه حصه چې دی هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم باندې کا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په نوم باندې کا، یا کم پیر صاحب نه چې تا بیعت کړی دی په کومې سلسله کې چې تا بیعت کړی دی د هغه په نوم باندې قرباني وکړه، نو دې سره رزق هم زیاتېږي او مقصد دا ده چې تا ته کم اجر دی الله رب کریم به هغه اجر هم پوره درته عطا کړي. بیا پاته شوه غوښې چې کوم هغه دی هغه لازمي نه دی، ټوله غوښه یو ځای کا، په درې حصو کې تقسیم کا، یوه خپل کور دپاره، یوه رشته دارانو دپاره، یوه فقرا او مسکینانو دپاره. دا نه چې نبی علیه السلام په نوم باندې یا د بل چا په نوم د کومه قرباني وکړه هغه به اوس ته ټوله صدقه کړه، صدقه کول پکې لازمي نه دي، ټوله یو ځای کا، بیا په درې حصو کې تقسیم کا، یوه خپل کور دپاره، یوه خپلو خپلوانو دپاره او یوه فقراو دپاره. په دې طریقې سره کول پکار دی. ثوابونه مقصد دا دی چې سړی سو زیات کی، دا نه دی چې ته اوس مثال کے طور پر یو سړی سره شوی په درې کسه باندې 2 لکو څاروی واخیستو، اخو ټیک دی، خو که چېرته ته په 50-60 هزار روپۍ باندې ځان لوالې او اوه حصې پکې وکړې نو دا هغه 2 لکو والنه غوره دی. ولې چې په دې کې تا ځان له اوه حصې کړې، نو چې اوه حصې دې کړې نو ته دا ټول پکې شاملولی شي، مور او پلار دې هم پکې شامل کړو، هغه دې هم راضي کړو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام په نوم دې هم وکړه، د امتی کېدو حق ته ادا کړو، بیا د امت په نوم وکړه، نو دا د امت سره د غمخواري اظهار وکړو، دا دې هم ثواب پیدا کړو. کېدای شي الله ستا نیت ته ګوري، نبی علیه السلام اولنی امتی نه واخله تر اخرنی امتی پورې چې څومره امتیان وي د دوی په برابرتیا سره الله تعالی ته نیکیانې عطا کړي. نو په دې طریقې سره کول پکار دي. مالک کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.